بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پنځمه برخې سره حاضر خدمت یو. موږ سره موجود دی حضرت مولانا مفتی محمد طاهر سلام الله تعالی. تاسو کوم سوالات را لګلي دي راسین کړي دي، ان شاء الله دا تفصیلی جواب درکړي. مفتی صاحب رمضان مبارک متعلق سوالات دي ملګرو کړي دي. عبدالرحمن د لوی لار نه تاسو کې چې رمضان مبارک کې ماخام بانګ او د ماخام مزمنس کې 10 منټه یا 12 منټه تاخير کولی او دغه رنګي سحر مس اول وخت کې کولی د دې کول څنګه دي؟ آیا دا جایز دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کې د ماخام د اذان نه بعد جمعات کې تاخير دا بهتر دی چې آرام سره روزدار روزه ماته کی او جمع کې شریک شي. لہذا اذان نه بعد 10 منټه یا 12 منټه تاخير دا بهتر او افضل دی. غیر رمضان هغه کې دا حکم نشته. ها، رمضان المبارک کې د سحر موز اول وخت کې کول هغه کې سحر نشته، ځکه چې اول وخت پاغه کې موز اوشي نو زیات خلک به جمع کې شامل شي او کوم موز رڼا تکو نو بیا به د ډیرو خلکو نه جمع فاتې شي. ها دویم تاسو ته سات خان د مال لارنه هغه تاسو کې چې یا ډریپ لګول سره یا انجکشن لګول سره جمعتي نه جی، ډریپ لګولو سره او انجکشن لګولو سره روزه نه خرابېږي او نه ماتېږي. که چېرته کې انجکشن هغه په غوښه کې یا په رګ کې نو دې سره هېڅ هم نه کېږي، روزه نه خرابېږي. او بل دا که چېرته ډراپ هم خېجئ په حالت د روژې کې نو هغې سره هم روزه نه خرابېږي. البته که ګلوکوز هم خېجئ نو هغې سره هم روزه نه خرابېږي. جي دې ضمن یو بل سوال دی، روزه به ګوره حاله خرابېږي جي که نه، چې معدې ته یو څیز لاړ شي هغه د خولې په ذریعه باندې لاړ یا د پوزې په ذریعه باندې لاړ یا د لاندې نه، خو معدې ته ور ورسېد نو روژه به حاله خرابېږي. دا تقویت ورکول. او جی دغه تاسو یو بل مګر کړی چې روزي په حالت کې یو سړی دوی په غوږ کې اچي یا پوزه کې یا خوله کې خاصه ماتېږي، خو پوزه کې شو سترګې کې شو، نو آیا دې سره روزه ماتېږي؟ د روژې په حالت کې جی غوږ کې دوایي اچول یا غوږ کې تیل اچول په دې سره روژه هغه خرابېږي. لیکن اوبه که چېرته هغه غوږ ته لاړې شوې نو هغې سره روژه هغه نه خرابېږي. باقي پوزه کې دوایي اچول او پوزې ته اوبه رسول دې سره روژه هغه ماتېږي. او دغه شان حلق ته هم که اوبه ور ورسېدې هغې سره روژه خرابېږي. ها، روژې په حالت کې سترګو کې دوایي اچول یا سترګو کې رانجه اچول په دې سره روژه نه خرابېږي او هېڅ اثر نه کوي. اگر چې یخوالی سړی محسوس کړي نو سترګې کې رانجو اچولو سره او سترګه کې دوایي اچولو سره په حالت د روژه کې روژه نه خرابېږي. جي درې نه یو ملګری دی عزیز الرحمن، هغه تاسو کې چې روژې په حالت کې وینه ورکول یا غاښ ایستل سره روژه خو نه خرابېږي؟ نه جی، په حالت روژه کې بدن نه وینه ایستل یعنی وینه ورکول چاله را دې سره روژه نه خرابېږي. ها، که چېرې وینه ورکوي او هغې سره بیا داسې د ذوب او د کمزورېدو خطره وي چې د انسان د روژې د طاقت بیا باقي نه پاتې کېږي نو بیا وینه ورکول مکروه دي. او اصل که ورکوي وینه او د په اثر بدن باندې څه نه کېږي، معنا ذوب کمزوري په کې ډېره نه راځي نو هېڅ نه روژه ورسره نه خرابېږي. ها، غاښ ایستل دي نو غاښ ایستل په حالت د روژه کې بوقت ضرورت جایز دي. سړی ډېر تنګ وي، تکلیف وي ورته نو هغه دوران کې که غاښ وباسي نو اجازت دی ورته. ها، بلا ضرورت په رمضان کې غاښ ایستل هغه بیا مکروه دي. جي صحیح. احسن الفتاوی داسې لیکلي دي. ماشاء د شګای پنځپین نه زموږ ورور نورالامین صاحب تاسو کوي او دا مسله لږه عامه ده چې سړی دغه نه فرض موز پاتې شو ماسختن او بیا چې کوم 2 رکعت 3 رکعت تراویح پاتې شو او دی بیا راځي امام سره تراویح کوي. اوس چونکې دنه 3 رکعت تراویح تللی د امام سره هغه 14 رکعت پوره کړل، اوس امام ویتر کوي لګیا. نو آیا دا ویتر به دې رستو به کوي او به دا 3 رکعت پوره کوي او کنه دا ویتر به امام سره کوي بیا به چې کوم نه دا 3 رکعت راګرځي؟ دا مسله جی علمګیري لیکلې ده چې کوم کس هغه نه تراویح پاتې شوي، که 2 رکعت ته امام سره پاتې شوي دي یا 4 رکعت ته پاتې شوي دي یا 6 رکعت ته هر څوره پاتې شوي دي، امام سره د خپل ویتر وکړي، امام سره د ویترو کې شریک شي او د هغې نه بعد چې کوم تراویح ته نه پاتې شوي دي هغه د بیا وروسته ځان له وکړي. دا زموږ یو ورور دی بسوار بره چمپنجپیر نه تاسو کوي چې آیا تراویح عام طور باندې 2 رکعت کوي 2 رکعت کوي، یو سړی 4 رکعت نیت کوي په یو سلام سره، نو آیا دا سی جایز دي؟
تراویح جی دو رکعاته کول او په دوه رکعاتو باندې سلام ګرځول دا افضل دی او دا سنت دی. ها که چېرې 4 رکعاته باندې سلام وګرځو نو بیا لمونځ وشو، خو په شرط د دې چې 2 رکعاتو نه بعد د تشهد په مقدار هغه ناسته کړې وه، لیکن 4 رکعاته د تراویح کول دا افضل نه دی. قصدن داسې کول دا مکروه دی جی. جایز نه دی. د بسور به یو بل تاسو هم کوي چې یو جماعت کې اوږدې تراویح کېږي لګیا دی او په دغه جماعت کې اوسره لنډې تراویح ځان لکوي، یعنی اخو اوږدې تراویح شروع دي دی خو ځان دی لنډې کوي، نو دا تراویح کول په دغه جماعت کې دا جایز دی؟ نه جی جمع ولاړه جی تراویح کېږي او سړی ځان لکوي دا به خبره نه ده جی. جمع کې د شریک شي دا د اتفاق او اتحاد یو علامه ده، نو چې یو جماعت ولاړ دی ځان لکوي نو دا نه دی پکار جی، نه دی کول پکار ولا. یا که مثال کې د جماعت نه بهر ځان له بیټک کې سړی کوي، مثال جماعت نه دی خو جماعت سرخوا کې دی نږدې دی، دا غیدار چې موږ د فرض جماعت کې وږي ها بیا که سایډ ته کوي بل ځای کې نو کول شي جماعت بار کول شي په مانت نشته. عزتمند دا سو مخصوص تاسو نو چې تاسو مونږ کړی اسکرین باندې زموږ واتس اپ نمبر چلی، تاسو مزید سوالات را لګل شي روزي متعلق، اعتکاف متعلق، سرسایي متعلق، ان شاء الله راتلونکي پروګرام کې به سوالات جوابات کیږي، نو تاسو خپل سوال مونږ ته لګل شي چې مونږ مفتي صاحب ته وړاندې کو او مفتي صاحب هغه تفصیلی جواب تاسو درکړي. دا ځان سره جمع کوئ. مو بعض سړي دا چې ذهن کې سوال وي خو هغه یا د وجې نه څه ویلی نه شي یا حیا د وجې نه، نو تاسو یاد ساتئ چې هر سوال چې دی دا صرف ستا ذهن کې نه بلکې دا سوال د ډېرو خلکو ذهنونو کې موجود دي، نو که ستاسو سوال مخې ته شو او موږ د هغې جواب وکړو نو دنیا ته دا سوال ورسېد، د هغې جواب ورسېد، نو چا ذهن کې دغه سوال و نو هغه ته به جواب میلاو شي. تاسو دې کې سستۍ نه کار مالی او فوراً موږ ته د هغې سوال راولېږئ، موږ انشاءالله د هغې جواب تاسو ته وړاندې کوو. ملاقات وکړو راتلونکي بل پروګرام انشاءالله سبا، تر هغې پورې تاسو نجات غواړو. د الله په امان.